اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، مونږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو د پروګرام ولس غږ سره. ستاسو هیلهمند یو چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یې. زموږ نننۍ خپرونه د کرونا په حواله باندې خصوصي خپرونه ده. کرونا یو داسې وبا ده چې ټول جهان دا وخت په خپل لپیټ کې راغستی دی، او په دې وخت کې په ټول ملک کې خصوصا په سوات کې د خونړي مرض چې دی نو ډېر لوی خلک چې دی هغه د خاورو لاندې کو ډېر لوی ناجوړتیا ده، هسپتالونه ډک دي. په دغه حواله باندې موږ نن دا یو هڅه کړې ده چې یاره خلکو ته په دې حواله باندې د خصوصي احتیاطي تدابیرو په حواله باندې خبرې وکړو. زما سره زما ملګری د بریکوټ پریس کلب صدر سهیل باچا صاحب زما موجود دی. د هغه نه به خصوصي په دې حواله باندې سرکاري عدد شمار او په نور حواله باندې به د هغه سره خبرې کوو. عزتمندو، په دې کې شک نشته چې هره ناجوړتیا او هر مرض چې هغه د الله تعالی د طرفه وي، خو ځینې خبرې داسې چې په احتیاطي تدابیرو باندې مونږ هغه مسلې، هغه ناجوړتیاګانې او هغه خبرې چې دي نو هغه کمولی شو، اسانولی شو. ولې نه هغه صورتحال مونږه په قابو کې راولو چې کم زموږ په لاس کې دی. د دې لپاره چې کم خصوصي تدابیر دي د حکومت د طرفه، د سرکار د طرفه، په هغې باندې عمل وکړو. عزتمندو، چونکې ځینې خبرې داسې دي چې هغه مونږ ینو او هغې ته احتیاط نه کوو، نو پکار ده چې مونږ هغه خبرې د ځانه وباسو او د دې مرض ته مونږ په داسې صورتحال کې راشو چې مونږ د دې لوی عذاب نه الله تعالی خلاص کړي. سهیل باچا صاحب نه په دې حواله تپوس کوو. باچا صاحب دا راته ووایه چې یاره په دې وخت کې چې تقریبا سرکاري فیګر دا دی چې یاره سوات په دې وخت کې په دویم بلکې په اول پوزیشن د 23% پای کې ریشو ده. نو صحیح نه زه خو داسې دلته نه ګورم په سب ډیویژن بریکوټ کې، خو بالکل ماته داسې ښکاري هم نه چې یاره لکه دا مرض دی. ولې چې خلک چې دی هغه داسې بالکل بې احتیاطه دی او هېڅ څه داسې احتیاط نه کوي. نو ستاسو څه خیال دی په دې وخت؟ ډاکټر صاحب درنګ جهان مننه ستاسو چې موږ راوغوښتو. صورتحال چې کوم دی د سوات چې کوم مجموعي صورتحال دی نو هغه دا وخت که موږ د ملک په سطحه وګورو نو لاهور او پېښور او بیا سوات چې دي، چونکې دا یو ټوریزم ایریا ده، نو خلک راځي او دلته کې مومنټ چې دی هغه بالکل د روټین مطابق سټارټ دی. نننی چې کوم صورتحال دي د بریکوټ سب ډویژن به زه خبره وکړم، دلته کې چې کوم اکټیویټیز دي نو هغه خو سټارټ دي د معمول مطابق دي، خو چونکې تعلیمي ادارې بندې دي نو دغه هم یوه لویه المیه ده. ولې چې په تېر کال باندې هم د ماشومانو سکول چې دی هغه خراب شو، دغه رنګې دا سلسله اوس هم سټارټ بالکل. مونږ که د مختلف ګیدرینګ ځایونه وګورو نو هلته کې د کم احتیاط چې پکار دی هغه په نظر باندې نه راځي. دا وختي که مونږ وګورو د بریکوټ آبادي چې دا د 1 لاک نه اباو ده د سب ډویژن، او د بریکوټ یو کم هسپتال چې دی هغه سیول هسپتال دی، په هغې کې چې کم سټاف دی هغه د 2200 پورې د هغې تعداد دی. نو آیا که دا سلسله داسې نو دغه خلک، دغه انتظامیه، دغه هاسپټل ډاکټران چې دي هغه به دا نشي کولی. بالکل نننی فیګر دا دی چې دا 175 پورې کوم ټسټونه چې دي هغه پازیټیو راغلي دي. 175 ټسټونه پازیټیو راغلي دي. بیا د دې ټسټونو لا د بریکوټ هسپتال ته چې کوم مومنټ کېږي یا دلته چې کوم ناروغه خلک دي هغه دلته راځي او د دې هسپتال د مختلفو سټاف سره میلاویږي یا هلته کې د هغوی مومنټ نو د دغې وجې نه د بریکوټ 3 میل ډاکټران او 2 فیمیل ډاکټران چې دي د هغوی هم ټسټونه راغلي دي چې هغه کوارنټاین شوي دي پازیټیو. په دې کې 2 کلاس 4 چې دي د هغوی هم ټسټونه راغلي دي او 2 ټیکنیشن چې دي د هغوی هم ټسټونه راغلي دي. نو ډاکټر صاحب ما ته دا ووایه چې 9 کسان زموږ نه د بریکوټ هسپتال چې دي په هیلث کې دا مجموعي فیګر چې دی دا ستاسو سره شریک کوم، کوم چې د MS بریکوټ ډاکټر فخري عالم د طرفه ما د هغه سره تازه ترین اوس خبرې وکړې او د هغوی د طرفه ما ته رالو. نو چې په 22 کې زموږ نه 9 کسان ناروغه شول چې په هغې کې فیمیل ډاکټرانې چې دي یوازې خو دا نه ده چې د کرونا لهر دی، په دې کې د ماشومانو کم کیسونه چې راځي نو لوی یو ریګولر چې کوم مرضونه دي. نو زما خو خپلو ګرانو قدرمن کتونکو ته ستاسو د دې فورم نه دا وینا ده چې احتیاط چې دی هغه دا وختي لازمي دی. نو
نو احتیاط به موږ څنګه کوو یو خو دا ده چې کم زمونږ د روټین روزمره د ژوند کم دغه دي چې په هغې کې موږ احتیاط وکړو یو زمونږ دا ده چې د دې سره کم ریلیټډ د دې په حواله باندې چونکې موږ کې ستا بچي دي تیر کال چې موږ هغوی له کم کتابونه کمې دغه اخیستو هغه هم دغه شان نوي پاتې شو هغه ضایع شو بیا د هغوی پراپر امتحان یا د هغوی پراپر د اگزام چې کوم دغه هغه ونه شول آنلاین تاسو ته پته ده چې دلته کې د نیټ پرابلم دی هغه که یو کوېسچن راځي د هغې جواب نه یا د جواب هغه کوېسچن نه نو دغه ماشومان چې دي مجموعي هغه په یو لوی تشویش کې دي اوسني د دې کال چې کم بکونه دي کم د سکول کم څومره دغه دي هغه به هم دغه شان نوي پاتې شي هغه نه دي ټچ شوي اوس د ایجوکیشن په حواله باندې زما خپل تجویز دا دی چې په مختلفو سکولونو کې دنیا کم دی دوه سټیپه چې دي دا دغه کې ماشومانو تعداد دي کم کې دا کم چې احتیاطي تدابیر دي هغې باندې دي فوکس وکړي د ایجوکیشن دا بندیز چې دی دا یوه لویه المیه ده یو که دا په کورونو کې پاتې نو ستا څه خیال دی زموږ واړه کنټرول کړي هغوی هغه خپل مومنټ کوي هغه چې دی بهر ته وځي هغه چې دی ګیدرینګ له ځي نو که دوی سکولونو ته لاړ شي دوی صحیح زده کړي نو دا زموږ چې کوم را روان دور دی نو هغه به موږ په ایجوکیشن باندې سمو نو په کار دا دی چې په دې حواله باندې یو عملي اقدام وشي یا نور چې کوم ګیدرینګ کېږي په هغې دې پابندي ولګوي تاسو ګورئ په بازارونو کې چې کوم رش دی هغه دي د هغه دې کنټرول کړي نن که ته وګورې یو دلته نن اپریشن کېدو یو ایسچو یو ایسي تللی هغه پوره کار یې وکړو نو انتظامیې ته نه دي ګران د هغو سره پاور دی د ریاست سره یو پاور شته نو تعلیمي ادارو کې چې دی په دې کې خامخا چې دی یو عملی میټینګ پکار دی چې یاره زمونږ بچي د تعلیم نه محرومه پاتې بالکل سهیل باچا دغه یو خبره زما په ذهن کې هم راځي چې یاره کم مونږ یو ځینې ځایونه چې کم بینک شو نادرا دفتر شو زمونږ بازارونه شول پای کې داسې رشي چې هغه لکه د سکول په لس دومره سیوی یا لکه زه به تا ته دا وایم چې یاره زموږ ټرانسپورټ چې تاسو وګورئ لکه په ټرانسپورټ په یو ګاډي کې د یو بل سره جوخ جوخ څومره خلک ناست اوس دا ځینې مجبورۍ دي دا ملکي مجبورۍ هم دي دا داسې دي چې لکه مثال موږ به دا وایو چې په یورپي ملکونو کې هم دا کرونا لاکډاون لګېدلی دی خو هلته فیسیلیټیز دي دلته هغه فیسیلیټیز هغه سهولتونه نشته نو لہٰذا دلته کې لکه که زموږ دا قوم زموږ دا خلک مونږ د تعلیم نه نور محروم شو نو مونږ تباه کیږو ډاکټر صاحب زه ورسره دلته یو خبره شریک کم چې دا دیاړي مار دي کم چې د 500 د 200 روپو لیبر مزدور دي تاسو یقین وکړئ ستاسو سره هم خلک میلاویږي فریاد درته کوي دغه خلک ډېر متاثره شو ولې چې دغې خلکو له هم یو سوچ په کار په حکومتي لیول باندې یا دلته کې روژه را روانه ده په کار ده چې کوم صاحب حیثیت خلک دي دا خپل زکات چې دی دا بلا تفریح ورکړي او دغه خلکو تپوس وکړي د هغوی ډېټا چې دی کلکټ کړي نو زما ستاسو په دې فورم باندې دغه خلکو ته هم یو اپیل دی چې یاره دا وخت دنیا خلک بېروزګار دا صحیح خبره ده بالکل کتونکو د دغې یوې خبرې لکه مونږ اپیل هم تاسو ته کوو چې هغه خلک روژه را روانه ده او د کرونا په وجه د وس نه بلکې د یو کال نه دا خلک متاثره دی لہٰذا دغه خلکو سره مدد کول چې دی زموږ د ټولو فرض دي او خصوصي طور به زه ووایم چې یاره حکومت له پکار دي چې په خصوصي توګه باندې چونکې که مونږ بندیزونه لګو نو دا هم د عوامو په مفاد کې دي په دې کې شک نشته خو د دې سره سره د هغه خلکو د هغه رزق د هغه چولې چې د هغوی بندي شوي دي او د هغوی په کور کې پاقه کشي ده لہٰذا د هغه خلکو دپاره حکومت له پکار دی چې یو خصوصي پیکیج اعلان کړي او د دغې دپاره یو خصوصي اقدام وکړي نو ډاکټر صاحب یو میسیج ورته بل ورکوو که ستاسو اجازه دي د سب ډویژن بریکوټ دپاره دا دی چونکې په سیدو هاسپټل کې تاسو ته پته ده چې هلته لږ کمی دی د وینټیلیټر د اکسیجن نو د بریکوټ هسپتال کې دا وختي د اکسیجن چې دی یو لوی کیمپ چې دی هغه موجود دی ورسره د کرونا متعلق چې کوم میډیسن استعمالیږي هغه په سرکاري بنیادونو باندې راغلي دي موجود دي ټول چې څومره دي نو زما د سب ډویژن بریکوټ خلکو ته دا خواست دی چې یاره که ستاسو تبه ټوخی یا ستاسو داسې دغی نو د ډاکټر سره پورې رابطه کوئ بریکوټ سیول کم سرکاري هاسپټل چې دی هغې ته راځئ هلته کې سټاف موجود دی او په ایمرجنسي بنیادونو باندې چې دی هغوی ډیوټي چې دا 24 اور کړې ده ورسره د 1122 امبولانس سروس چې دی هغه هم هغوی اکټیو کړی دی نو د اکسیجن د میډیسن چې دی دلته وافر مقدار باندې موجود دي نو پبلک له دا پکار دي که یاره ستاسو داسې څه مسله راځي نو تاسو د شپې د ورځې سهار اینی ټایم 24 اور تاسو بریکوټ هسپتال ته بالکل بالکل کتونکو دا یو ډېره اهمه خبره ده او ډېره ښه خبره ده چې زمونږ په هسپتال کې هغه سهولتونه موجود دي او په هسپتال کې میډیسن موجود دي هر څه موجود دي نو په کار ده که زمونږ څه ناروغتیا راځي او خاص کر د کرونا په حواله دی نه یره نه ده په کار نو هغه هسپتال ته راځئ او زمونږ دا خصوصي چې دی نو تاسو ته دا یو میسج دی دا یو پیغام دی
چې یاره بلا عذره د خپله کوره مه راوځئ په ګڼې ګوري ته ډېر د تلو کوشش مه کوئ هغه محفلونه ختم کړئ په کومې کې چې ګڼه جوړیږي نو د کرونا مرض چې دی هغه به کنټرول شي د یو بل پروګرام پورې موږ ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان